بسم الله الرحمن الرحيم. باب خيار العيب. هجي تروسه د خيار شرط او خيار رؤيت بیان وشو، است خيار عيب بیان کړي او هغه دواړه ځکه مخکې کړي و چې یو ابتدایي حکم لره معنی او قوت زیاتو شرط، او بل اتمامي حکم لره معنی او خيار رؤيت، او دا نه ابتدایي حکم لره معنی دیونه اتمامي حکم لره معنی دی، البته لزومي حکم لره معنی دی صفقه د دې سرم تاموي بل خيار اضافت چې عیب تشوي نو هغه ځکه مقدم کړه قوي دا کمزوري رسته کو، او د خيار اضافت چې عیب تشوي د اضافت د مسبب دی سبب ته هغه خيار چې سبب عیب دی. علامه شامیم لیکلي دي ځای په ځای باندې، او زموږ د اصول او قاعدم ده چې کله مضاف حکم وي نو عام طوري مضاف الیه ورلبه سبب وي، سبب دو علامې دي وسامي کې مونږ ویلي یو دغه ده، او یو ملزوم سبب وي د لازم د باره، دا سي ملزوم چې دغه په تکرار سره لازم مکرري کی. بهرحال عیب چاته ویل کیږي؟ یو سړی چې بکم یو شی چې بکم صفات باندې پیدا شوی وضع شوی باغی کې نقص راتلل دغه ته عیب ویل کیږي. نو مبيع کې کده به اصطلاحي عیبات کوي. اصطلاحي عیب هغه دی خپل کتاب ولا ذکر کړی دی چې د تجارو بنس باندې د هغه مالیت کمیږي، قیمت کمیږي، دغه عیب دی. مشتری مبيع واخستله دغه شنای به بکې رستو مندلو به واپس کول شي، خيار بوته حاصل وي. دیر بر خپل شرایط دی او دا چې دغه عیب د بای په ملک راغلی او مشتری په ملک کې کېو بین شي زین کې نه وای، او دغه عیب چې کله مشتری مبيع قبضه کوله نو دغه وخت عیب نه لیدلې لیدلې وای خستو بین شي واپس کوله، او د رضامندیا اختیاري بنې کړي چې بسره د عیب علم یا جمله او بسره علم دا مسلې روان دي. انتهي آسان سبق دی وخت شي ورته. اوله مسله دار ته بیانې چې کله مبيع کې پیدا شي نو مشتری ته خيار دی که خوخه شي په جميع ثمن دی واخلي بټولو، که خوخه رد دی کی. و اذا طلع المشتري کله چې خبردار شي مشتری على عيب في المبيع عيب باندې په مبيع کې فهو بالخيار مشتري به خيار کې ان شاء اخذه که خوخه شي وادي خلي دغه مبيع بجميع الثمن باندې و ان شاء رده که خوخه شي واپس دی کی. الکه د خيار ولي ملاو دي ويجي مطلق عقد تقاضا دا کوي چې مبيع دي سالم وي دو یو بنا نه چې کله سالم نه و دلته د عقد د تقاضي خلاف کار را لې وغه کې مشتری ته ضرر دی ځکه وت خيار شریعت ورکو کپوه نه شو، لأن مطلق العقد کوشش وکړو یو بیروایو بیٹم ډېر لګي. مطلق عقد چې تقاضا کوي وصف السلامتی چې مبيع دي د دې سالم دی یو بنا نو فایند فواته کله چې دغه وصف سلامت فوت شي پکې وي يتخير به مشتري ته خيار وي الګ اول خيار ورکه ضرر ته د فکو کنا کای لا يتضرر دیر بارچی مشتری ته ضرر ملاون شي بلزوم ما چې د باندې لازم شي خص الله شي لا يرضى به چې راضي پنه دي. هلن کې منګه اتلسم ماده ویلي د لا ضرر ولا ضرار نه خپل ضرر ځان لور کې نه به بل لور کې غني معنی دی ودا لا ضرر في الاسلام الضرر يزال دا نور لسم ده هم دغه شان الضرر يدفع بقدر الامكان اذا درشمه ماده د ټوله کې دی بیان دي. بل مسله دویمه واوري مشتری مبيع راوړ عیب به کې وریدلو نه دا نشي کولای چې بای ته وې دي کې خو عیب دې ماته لګي پیسې کمې کا عیب چې نو د ضرور وبو او عیب چې وز د 800 ده نو ماته پیسې کمې کې کني می درکړي 800 بدر کم او که پوره می درکړي 200 ته واپس راکا د دې حق مشتری ته نشته نو رقیسه کو وليس له مشتری ته حق نشته
ایمسکه چې مبيع ایثار کی ويأخذ النقصان او نقصان د باینه والی یعنی هغه پیسې چې کمی شي ویته واپس کی لأن الاوصاف برغوري چې دا ولی نقصان پیسې نشي کموله وای عیب وصف ده او د وصف په مقابله کې سمن ناراضي چې دا وس دغه په وجه سمن کم کی ځکه سمن خو عین ده عین په مقابله کې راضي او وصف چې دا خو عین نه ده لأن الاوصاف ځکه اوصاف چې دی لا يقابلها شيء مقابل ناراضي د دې یو شی د سمنونه فی مجرد العقد بمجرد عقد کې مجرد عقد ځکه یاد کو چې د عقد نه علاوه مخکې مونږ ویلو کچري مقصود یو ګرځي وسب ته درجه د اصل ورکی نو به خدای په مقابله کې سمن راضي کنه ازمکه او کپړه کې چې ویلو سلګزره فی غز پدی روبو اخو د اصل درجه وا همدغه شان نقصان چې سره د چا د شی وسب لور کې نوم پیسې پر راضي والله لانه بای چې لم يرضى بل وجد هذا بای بدینه دی راضي چې ما تر زما د مبي کمه پیسې ملاو شي بای سره د به دغه پیسې دی کالی وای لو کنه لی واپس کړه ولانه لم يرضى ندي راضي بای بزواله چې مبي د زما د ملک زایل شان ملکی زما د ملک نه باقل من المسمى باقل من المسمى غیر منصرف دی پکم او پیسو د مسمانه زکه فیتضرر به بای د پک ضرر دی اعتراض مشتری تم ضرر دی کنه یار دغه د ضرر خیال نه ساتي ویجی دغه د ضرر خیال مو ساتلو کنه که واپس کا ودفع الضرر عن المشتري ممکن دفع د ضرر د مشتری نه ممکن ده کنه بالرد واپس دی کی بدون تضرره سره د دې نه باید به ملاو نشي یو صورت دار چې باید ضرر ملاو نشي لکه بل وګوري مجموعي تا یو صورت دار باید ضرر ملاو شي یو صورت دار مشتری د ضرر ملاو شي یو صورت دار دوړو نه ضرر لري شي او اسلام کې دا دي چې ضرر بلري کې اوس به کوم صورت اختیارو چې دوړو نه لري شي اوس راشه کوي په پورا پیسو مشتری وای خلدي کې مشتری ته ضرر دی او کوي چې بای خامخا پیسې وته واپس ورکا کمی شي دي کې بای ته ضرر دی او چې دوړو د ضرر نه مشتری د خيار ورکا وته واپس کا تم ضرر نه بچ هغه بچ خیالم دې کنه تمام والمراد به عیب کان عند البای وسغه شرایط ذکر کوي ما وخت ویلو الګ عیب نه کم عیب مراد دی چې مشتری واپس کولې شي بیا غیب مراد دی چې د بای په ملک کیو قبضه کیو عیب راغلی او کوم مشتری قبضه تراله به عیب راغلی دی غوي واخستله کور درا وسره کلمات شو سی واپس کوما وځي لمه خستې مې نه کیږي خپل کار کوا والمراد به مراد بدی سرایب د کان عند البای کوم چې د بای سره او بل شرط او مشتری لیدل نه واخسته او کلی دل او به اخسته به هم نشي واپس کوله ولم يره المشتري عند البيع بيع وخت نه لیدل یو یا د بيع وخت نه لیدل قبضه په وخت کې ولیدل به هم نشي واپس کوله ولا عند القبض ذکر د بيع په وخت کې کچری لیدل یا د قبضه په وخت کې او به هم قبضه وکړه بيع وکړه نو به خدا دلالتن رضا ده کنه لئن ذلك رضا به دا خو رضا ده مبيع باندې بس عالمه قال د قدري مولا فرمایي وکل ما وجب نقصان الثمن في عادت التجار فهو عيب اکبر ګوري شي مبيع کې بکم عيب وی کم بنوي یعنی کله به مشتری د خيار ملاويږي کله نه دغه تعریف کوي خپل هرغه نقصان چې د تجارو بنس باندې د مبيع مالیت خرابې معنا قیمتي کمي پس د غایب ده او کمالیت نه خراب او قیمت نه کم او بیعیب نه ده تاسو پیږئ کنه او د تاجرانو عرف لره اعتبار ورکول ډیر ضروری دي هر چا عرف له اعتبار ورکې والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 5 نمبر ماده د العاده محكمه او المعروف بين التجار كالمشروط بينهم دا مادي دي خپل کا دغه تریالي سواوا ګوري وته وكل ما هرغ نقصان هرغ شي اوجب نقصان الثمن هرغ نقصان چې واجبي
نقصان د پیسو په عادت د تجارو کې یعنی په عرف د تجارو کې بس فهو عیب عیب بوي ولی جی لأن التضرر بنقصان المالیت تضرری لکلگا وی ضرر علوی مبیع کی نقصان مالیت کی راشی دا میں ویلیو او نقصان مالیت کی کل رازی چه قیمتی کم شی وذالک بانتقاص القیمه اغدا چه ناقصی شی قیمت وس قیمت ناقص شوه کنا مالیت تضرر نقصان رسیدل کنا دا بڅوک پیجنی تاجران والمرجع في معرفة يوم رجوع بمعرفت ددی کی عرف اهله هر شي کی داغي اهل کوم عرف دغه تبرجع کو نتاجران معلومي وس راضي عيوب را تشمال هدايت وقشودا والاباق والبول في الفراش والسرقه في الصغير عيب ما لم يبلغ فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ الاكبر غريجي غلام دی واخستلو تخت کوي تیختا دا عیب دی او په بشتره کې بول کوي دا عیب دی غلا کوي دا عیب دی ماشوم غلام کیا دوما راسي به ماشوم غلام دی دا کارونه پکې دي مشتری چې واخستلو وسمقه د کارونه پکې دي وظایف دی واپس کولای شي معنا تختم هم دغه شان بول کوي په فراش کې دغه شان غلا کوي او ماشوم دې مشتری په قبضه کې ما ادا کارونه کوي واپس کولای شي ها توجه جی ماشوم ولای کولا ماشوم بولی کول ماشوم تختیدلو مشتری چې واخستلو په ماشوم والی کې دا کار لانو کړي بالغ شو مشتری سره مفتابه راي 15 سال عمر شو دا غي نه پسې دا کارونه کول وسې نشي واپس کولای ولی هغه بیل عیب دا غي سبب بیلو مبایع په ملک شو او بعد البلوغ دا بیل عیب دی په هغه عیب واپس کولای شي کوم چې بایع سره دا خو بل عیب دی نور خبره کوخه ها کله بایع په قبضه کې بالغ او عیب پکيو مې مشتری واغستلو د قیو به پکيو به واپس کولای شي ځکه به ما غیب دی د بایع په قبضه کې بالغ تیخته کول غلای کول او دغه شان بول فی الفراش کول مشتری چې واغستلو هم په دغه بلوغ په حالت کې او دا کارونه پکې به واپس کولای شي کنه پوه نه شوي والاباق تیخته دا عیب دی تیخته کې لک تفصیل لیکل لاندې خجی تیخته کا څومره تیخته کوله کنه سفر په اندازه لري تللو دا غینه کم او کچری د غاصب نه وتختیدل مولا تر روانو چا پټ کړو دغه نه وتختیدل دا به نه دی خو مولا لازم را رسي او کچری د غاصب نه راو تختیدل مولا علم را نه له وسعب د دا تغزانو باسي رسي به دي خبرو خجی مخ کې راځي او که د غاصب نه راو تختیدل مولا زیوته نو معلوم ځکه مولا لرانه له به ابن له کوم معلوم نه راتلو به ابد والاباق والبول في الفراش او دا بول بشترکی دا هم عیب دی خجی په حالت صغر کې ها لږ برو ګوري دا بشترکی بول کول عیب دی خدای اعلی چې ځان له خوراک نشي کولای موږ هدایت نکاح کې ویلو کې خیل مدغه شانی او مسله ماشوم به مور سره کې جدا شو کنه بلار سره او یشربو د وو کالم یاد کړیو د وو کالو مخ کې کو بول کول لا عیب نه دی اخلا ماشوم دی هغه وو کول نو وختونه بالغ او سیب دی او یا بالغ خجی مخ کې راځي والبول في الفراش والسرقه سرقه عیب دی لس درهم پټول لسونه کم پټول عیب دی کله مولانا پټول عیب دی کله غیر نه پټول عیب دی هغه د خوراک شی مولانا پټول هدایت به عیب دی نه دی عیب او کله غیر نه پټول عیب دی او که مولانا یو شی پټول د خوراک کو خود ته ضرورت نو به عیب دی خجیدا ټول عیب دی په صغیر بماشوم په صغیر عیب ماشوم کې عیب دی خو ما لم يبلغ ترڅو چې بالغ شوی نوی دې خبره مې وکړه ترڅو چې بالغ شوی نه هغه عیب دی که بالغ شو کنه او به ورست نه کول بس به عیب نه دی ګوره ځان پوهه کوي معنی بلوغ مطلب پوهه شوی ماشوم والی کې کول چې بالغ شوی نه کول
هغه د ماشوموالي وجه اوس بالغ شو بس قصه ختم شو اوس صاحب نه دی بلوغ نه پسې لا د بای په قبضه کې دا کارونه نه وکړي په مل کې او مشتری واخستلو اوس مشتری وای دی کې خدا کارونه اوس مشتری سبب کې دا کارونه رااله اوس یو بس کې نشي ما دا خبر وختي کړی وکنه یار فإذا بلغ نو کله چې بالغ شو فلیس ذلك بعیب نه دی ها کله بعیب حتی یعاوده بعد البلوغ ها کده بای په قبضه کې او بعد البلوغ دا کارونه وکړه بعیب دی کې به مشتری ولی به بس کولای شي معنی دا راوړه اذا ظهرت عند البای فی صغره کله چې د غاشیا ظاهر شي د بای په قبضه کې په ماشوموالی کې ثم حدثت عند المشتری فی صغره واورا به د مشتری په قبضه کې په نابالغ والی کې ماشوموالی کې دغه شی نه راشي نو صعب دی فله مشتری لجائز ده ايرد او چوفس کې لئن نوعين ذلك زګدا خو بینی ما غیب ده وان حدثت او که مشتری سره دغه اشیاء پیدا شي خو بعد بلوغه د بای سره صغر کې کول مشتری راوړلو بالغ شو غي نه پسې کې تر اوسه نو کړی نو ته نشو بس کوله ولې لئن غیر زګدا خو غیر ده غیره دا غیر یا غد کوم چې بای سره نور قصه کوي کا وهذا وجواب مولس د یو شی اسباب مختلف کېدل شي نو صغر په حالت کې چې داو هغه السبب بیلو او د کبر بلوغ په حالت کې چې کوي دا غي سبب بیل له نو مشتری خو په هغه سبب باندې واپس کولای شي چې نقصان پکې راغلی او سبب د بای سره اوس که نقصان په مبيع کې رااله او د مشتری په ملک کې دغه سبب موجود شوی او نقصان راوسته به نشي بس کوله وهذا لان سبب هذه الاشياء چې يختلف بالصغر والكبر تخبد سره بدليږي توورا فالبول بول کول ببراش کی في الصغر د ماشومالي په حالت کې دا ولي کوي لضعف المثانه کمزوري کنا او کچری د بالغ وی او بول کوي د سبب به بیل له مثانه ټیک د مرض دی بګي وبعد الكبر لداء مرض دی في الباطن تندرني مرض دی اباق لراشا د پسغر کې عیب دی لحب اللعب لوب سره مینه د تختی غریب تختی را تختی او سرقه ماشوموالی کې لقله المبالات پرواړي رنه کوي اوس که بالغ شو وهما بعد الكبر نو دا تیختی ولی او دا غلا ولی کوي لخبث فی الباطن باطن کې خبث دی ګناي ذهن کې مضبوطه شوی ده والمراد من الصغير الګ دا خبره مخکې کړي و صغیر نه څوک مراد دی مې عاقل شي عقل خلری کنه خوراک سره خپل کول شي هر چاغه ماشوم دی چاغه بيخي کمزور دی او تختی نو ګره به نه دی هغه ته خدوال وي باق وته نه وي فاما الذي هر چاغه ماشوم دی لا عاقل چا عقل نه وي بيخي او هغه تختی نو فهو ضال لابق هغه عابق نه دی فلا يتحقق عيبا عيب متحقق نشو قصه لیکلي د قصه یو خزي پخاون شکایت تو کو قاضي ته چې دا بشترک رات هر شپ بول کوي غیر دا غر کی قاضي خوان راو غختلو ته پوسټ کوي لکه وری بول کې یار وی قاضي سی قصه واوره د چکل ود شم خو بینما یو سمندري پاره کې وړو کې جزیره پاره کې غټ بلډینګ اوچت او بلډینګ د بره اوخي بیخي غټ بلډینګ نره دغه د بره اوخي او دا اوخ په ملازناسته ما او دا اوخ چې تګي شي بسر او بو ترخ کته کې سمندر ته او بزم چې وصلېګم دیر نه بول کوم چې کیسه ختم کړل چې کتل قاضي بول کړیو نه قاضي ولا خځه دی ویل د خور چلی دی بولې کړي مو خو ته صرف اورېدل سره وکړه ډېر مچړه خپل کار کوي ګورئ دا قال امام محمد رحم الله فرمایي والجنون في الصغر عيب ابدا الکه ماشوم والی کې به دانشتري چی او لیونتوب چې ماشوم لیونیو او به خرج کړلو به لیونتوب نو چې بلوغ کړاله به لیونې شنو سینې شو پس کوله نه وسمو بس کوله دا قزوړې ابتدی کې سبب نه دی راغلی رسي ها دومره د چې بعد البلوغ خو یو بیره د بای د مشتری د قبضې نه پس خو یو بیره لیونتوب ښکار شي کنه ښکار شي به واپس کوي یا غوسه نه کوي والجنون في الصغر عيب ابدا همیشه دا معنی دا اذا جن في الصغر واورا ماشوم والی کې لیونی شي بلاس تبای کې سیدا
نو که په ماشوموالي کې لیونتوب ښکاره شو په قبضه د مشتري کې هم یې واپس کولی شي او که بعد البلوغ په کې لیونتوب ښکاره شو په قبضه د مشتري کې هم یې واپس کولی شي بدله شوه که نه ثم عوده في يد المشتري بیا دغه لیونتوب یې دوباره رالی په لاس د مشتري کې بیا دغه لیونتوب دی ماشوم ته دوباره شو په لاس عوده دی که نه دغه لیونتوب رالی په لاس د مشتري کې فيه به د ماشوم کې دوباره ورته رالی عوده سره هوش ته ستاسو ټول هغې کې داسې بشي ثم عوده بیا واپس شول جنون هو دی کس ماشوم کې پل است مشتری کیو فيه په حالت صغر کې ورسېدلې په او فی الكبر یا بلوغ نه بس پګراله په هم يرد واپس کولې شي وجه څه ده سبب د لیونتوب یو دی کاغه صغر کې او بلوغ کې لانه عین الاول دا عین اول دی اذا السبب في الحالين ذکر سبب بدوړو حالتونو کې ماشومالي کې لیونی او غټوالي کې دا متعد دی هغه څوک دی او فساد العقل وليس معناه مریض معنی دا نه د ګورې دام ځین ترانی شي چې ماشوموالي کې بو د بای په قبضه کې به چې مشتری واخستلو بالغ او لا تر وسه لیونتوب نه راغلی دغه او زی واپس کومه نشي کم از کم پیره خورا شي کنه او کته دا وی چې بس لیونتوب بس هم ختميږي لہذا پکې دی واپس کړه غلطه ده الله څه کولې شي چې الله ختم کړي بهرحال ک بلوغ کې لیونتوب مشتری واخستلو ا د مشتری په قبضه کې لیونتوب نو راغلی واپس کولای نشي کله به واپس کوي چې باقاعده به لیونتوب خورا شي کنه وليس معنى دا نه د ان ولا يشترط المعاوده چې لا يشترط المعاوده يشترط معلومه سی غوايه معنی دا نه چې شرط نه دی دوباره لیونتوب راتل پلاس د مشتری کې دا مطلب نه دی ګوره ځکه الله تعالی قادر دی علی ازالته چې دغه عیب د لیونتوب زایل کړی کنه نو که مشتری په قبضه کې رانه به نشو بس کوله وان کان قل ما يزول اگر که کم کرتی لیونتوب لري کیږي بهرحال فلا بد من المعاوده مشتری په قبضه کې لیونتوب راتل ضروری دی او پر لرت چې واپس کی قال د قدرې مولا فرمایي والبخر والزفر او د خلی بدوی او دغه شان د ترخونو بدبی دا معیب دی په وینځ کې غلام کنا فل جاریه اندی آسان دی ولی جی وی جی وینځ کې مقصود دی چې وتی کوي به نو شاغیر ترخونو نه خلینه بدبی تللو هغه څوک وتی کولای شي هغه کوټه کې ځان څوک نه پریدي لأن المقصود چې قد يكون الاستفراش کله به کې مقصود دی چې به ځان له فرش جوړو ما وتی کوم به بچي به میتی کیږي او ما يخلان به او دا دواړه خو استفراش کې خلل پیدا کوي وليس بعيب في الغلام دې آسان دی ماشوم غلام کې عیب نه دی ګورېخه دغه دواړه ځکه مقصود هو الاستخدام خدمت غسلی او بي دې تي کنه اڅباګ نه کوي چې وتی کوي خو نه ولا يخلان به او دا دواړه څه خلل نه پیدا کوي په خدمت کې ها کدا غویتی ته مرض د وجنت للون بیا مرض عیب دی به واپس کولای شي الا يكون من داء ولي لان الداء عيب خپل عیب دی خجی زنا یا ولد زنا کېدل د په وینځ کې عیب دی غلام کې نه دی وګورئ والزنا وولد الزنا عيب في الجاريه دون الغلام لانه يخل بالمقصود في الجاريه وجب يعني جاریه کې چې کوم مقصود یغي کې خلل پیدا کین نو عیب دی هغه مقصود څوک د استفراش زیناکار د تبه مو دي کې نور سره بهم کوي هدایت لوم کله کله ورزي را ورزي لانجمانه به واوړي اول د زینا جنې چې غیر رمضاني بهم ټیک نه ده او پاد شو غلام کې زینا کوله نه غیب نه دي حق دومره بار بار زینا کوله چې تش جنکې پالو کولی ټول هغه بس ورپسیو کونو بس ورپسیو نه به دې څه کوي خدمت بس ټیم کوي دا 24 غنټه جنکو بس ګرځي دا اوس رکشا کی خوشی کړي وولد الزنا عيب في الجاريه والزنا وولد الزنا عيب في الجاريه دون الغلام ولانه يخل بالمقصود في الجاريه کی خو مقصود کی خلل پیدا کوي وهو الاستفراش مقصود ده او دغه شان طلب ولد مقصود ده او خلل نه پیدا کوي بالمقصود في الغلام غلام کی کوم مقصود ویږي کی
هغه مقصود سره استخدام دی ها الا يكون الزنا عاده له کزنا بيخي عادت شوی علامه قول مولانو د غشان ویلی وللی ان اتباعهن ځکه خزو بسی ور پسې کېدل وس خلل پیدا کی په خدمت کې 24 غنټه بغیر د خزو بسی ګرځي کدوونه چې زیت به زنا کوله وس به عادت ده خمخ کې راځي قال امام محمد فرمای رحم الله والكفر عيب فيهما وای خستلوین زیا غلام چې مسلمان دی چې را وسلوین مخ کافرانی هندوانی واپس کولی شي کفر عیب دی بدواړو کې وجه سره طبيعت سلیمه هغه د کفر نه نفرت کوي لئن تبع المسلم المسلمان تبع جدا يتنفر عن صحبته د کافر د صحبت نه نفرت کوي بل وره هدایت مسلمان غلام ډیر بارالي چې څه کفاراتو کې به آزاد کما داسې کفاراتو کې چاغي کې کافر کار نه ور کوي به بچ کوي دا ولانه يمتنع صرفه من دې اړول د غلام په بازي کفاراتو کې فتختل الرغبه نو انټرستو پکې کمیږي ښا فلو اشتراه کوای خستلو بدی چې کافر دی چې کور ترا وستلو مسلمان وختو په نشو بس کوله ته خو تسیول کې ابجن واخستلو ابن پاک دی امام شافعي سی وی بس کوله شي ځکه کافر کې څه مقصود ویغه مسلمان نشي ادا کوله فلو اشتراه چې غلام واخستلو ولا انه کافر بدی شرط چې کافر دی فوجده مشتری مندلو غلام نر مسلمان نشو بس کوله ځکه دا خو زوال لایب دی امام شافعي رحم الله فرمایي يرد وبس کولې شي ولې لئن الكافر چې یستعمل فی ما لا یستعمل فيه المسلم ډیرغه کارونو کې استعماليږي چې هغه کې مسلمان نه استعماليږي لا یستعمل فيه المسلم چې هغه کې مسلمان نشي استعمال دله بهرحال وفوات الشرط بمنزله العيب او شرط فوت کېدل چې کافر دی او مسلمان وختو هغه وي یزمن طرف تر واړه شرط چې مسلمان دی او وختلو کافر دا د سیده لکه وصف فوت شو الګ یاد یې ساتي ډېر مزیدار قاعده ذکر کړله دا خو صاحب نه دی دا جواب شو چې مشتری په کوم شرط باندې اخیستي کاتب د مخ کې تیر شوی او خباز دی او دا شرط په دې شرط چې دا دی چې راي وصلو نو شرط فوت کېدل د څه دی وصف فوت کېدل دی عیب دی بمنزله العیب قال ذو قدري مولا فرمای فلو كانت الجاريه بالغه در امام محمد رحم الله مساله ده لا تحيل لك بروغري اخري مساله يوجني ده هيزي ناراضي یا هيزي شروع د استحاضه د سر ودريږي نه دا دوړ عیب ده نفلو كانت الجاريه کچري وین زوا بالغه هيزي نرد له بالغه و هيزي نرد له بنزل قانون وقت و مفتابه راي یا بنزل سره رسیدلی و یا او هي مستحاضه نو بس دا عیب ده وجه څه ده ولې عیب هیز نراتل هیز راتل په میش کې او پیرا د میشتو کې او پیرا د صحیح خزي علامه ده چې دا روغه ده او چې ناراضي د بیمار ده او که مسلسل جاری دي بیمار ده او هي مستعاذه یا د مستعاذه دا عیب ده لئن ارتفاع الدم زکوینه ختم بندیدل او استمرار د ویني علامت د علامه د مرض علامه د علامت الدای وس څومره عمر کې هیڅ نه راتلو نو د بس دا به بي امام صبرای ولس کال جنې ولس کال باندې بالغیږي ښا دا به منګل راشي او صاحبین ویجی چې علامات موجود نشو بس الګ وجنې دواړه په 15 کال باندې بالغیږي او دا مفتابه رائے ده صاحبین والا دلته د امام صبر لیکلي او يعتبر في الارتفاع اقصى غایت د بلوغ ده وهو 17 سنة فيها جنيك ولا سكالة دي امام سبرايد ويورب ذلك بقول الأما جنيك والجي ما خوين هيز نرازي جنيك ويل هيز من نرازي مشتري وي جنيك راجي بيماري او وس باي وي چرازي مشتري بغواهان پیش کې نه راځي کې غواهان نو باي ته قسم وکړي چې نه راځي نا قسم نه انکار وکړو دوه خبرې شولې یو خپل من زویل هيز من راځي بایم قسم نه انکار وکړو دغه شان صورت کې به واپس کوي رسیبي وره فترد دبه واپس کول شي اذا ضم اليه چکلا قول د امي سره زم شي نقول د بای هم قبل القبض وبعد وقبض شوی او کنوي والسيم دا صحیح روایت ده وینه شي